أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. زما خرجو مسلمانان ورونو دا ما پلاس فتاوی رضویہ تلخیص فتاوی رضویہ دا موجود ده. په دې چې یوه مسله ذکر کړې ده، مسله د ټولو مسلمانو سره شیر کوم. نو ټولو مسلمانو ته پکار ده چې دا ویډیو په توجه سره واروي او بیا یې مخ ته شیر کړي چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. مسئلہ دا سوال دا پا سوال دا، مسجد کے بیت الخلاء کہاں اور کتنے فاصلے پر بنانے چاہیے؟ جماعت سرا بیت الخلاء غسل خانے پا چورا فاصلے باندے جوڑاول پکار دی. چورا فاصلہ منچے ورکول پکار دی. نو جواب لکھا دا، مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے. جماعت لبدبوئی نا بچ کول دا واجب دی. یعنی ہر هغه شای چې د بدبو سبب جوړیږي نو هغه شای جماعت ته وړل دا حرام ده. فرمائی ولہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے. ولش دینا بدبو چگیری، مٹی کا تیل جلانا حرام ہے. دغیرنگ فرمائی مسجد میں دیا سلائی سلگانا حرام ہے. د خټو تیلو دیوا په جماعت چې بلاول فرمائی دا حرام دی. ولی چه دینا بدبو چگیر. فرمائی چه حتی حدیث مبارک چه راغلی دی، فرمائی چه حدیث مبارک چه دا راغلی دی یعنی مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 55. نظمہ خرجو مسلمانان ورنو ما دی ویڈیو مقصد په مسلمانو باندې تنقید کول نه دي، په چا باندې تنقید کول نه دي. ما د ویډیو مقصد صرف او صرف مسلمانو اصلاح ده. بعضې جیانو چې او خاص کار په بازارو چې شهرو چې جماعتو سره بالکل ټچ باترومان جوړ سوي، غسل خانې ورسره جوړي چې لمونځ کیا نو ټول جماعت له بدبوی نه ډکي. چې کوم خلک او کوم مسلمانان لمنځونه کوي نو هغو ته تکلیف وي. زما خو ټول مسلمانانو ورونو، جماعت سره نږدو باتروم جوړول یا غسل خانه جوړول دا حرامه ده. ځکه چې حدیث مبارک چې راغلی دی، نبی کریم علیہ السلام فرمائی تاسو کاچا غوشا جماعت تا ماورو، یعنی کاچا غوشا جماعت تا وړل حرام دی. ولی چې اغینا د بدبو چگیدلو اندیشنی، چې اغینا بدبو چگسی او المنج کونکو تا خلل راشه المانج شي. دغیرنگی نبی کریم علیہ السلام حدیث مبارک خلاصہ دا، نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ چا پیاس خوڑلائی نو آبیا جمع تا مرجو. ولی چکم سڑای پیاز اخری نو بیا لخلینا بوئی خیزی او چکل تو جمع ترائسی او بل مسلمان سر اولاڑے نو بل مسلمان با تا دغو بوئینا تھنگی. زمان خوڑو مسلمانان ورونو، بعضی جیان داسې لفتنو نه ډکی چې جماعت سره بالکل باترومی
جمعات سره ټچ غسل خانه هغې چې غټ پیشاب خلک کوي وړکهای پکې کوي قسمه قسم خلک ورته راځي او دا پاک جای الله کور ورسره نږدې ده او دلته مسلمانان عبادات کوي بیا د بوی ورچګېږي او مسلمانان له بدبوی نه تنګېږي موږ ته پکار ده چې د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک باندې عمل وکړو الله کریم دې موږ ته د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین